روزه ماته ولګي ارڅه برابر شي خو جادان ټیم چې ټول د پاسي هغه ارڅه په ځای پاتې شي. د دې وطن سره دی پرچم سره دی دارو سره مینه کړي دا سزا دې ته ملاویږي. دا سبجان لالا تا ته ویم ترخان لالا تا ته ویم ته به هله دې کور ته راځي چې دې کور ته په کفن کې ملې راننوځي. ته اوس ولې تپوس نه کوې د دې سړي اوس ولې پوښتنه نه کوې. ډېره د افسوس خبره ده دا د مثالي پولیس په مخ یوه څپېړه ده چې یو مخبل وطن پاکستاني ورک دی او نه یې په یار کېږي هېڅ هم نه کېږي نه تفتیش کېږي نه څه معلومات کېږي. ښه بېغمه دغه ده ته چې څومره سزا ورکوې موږ ته سزا منظوره ده. موږ ته زموږ بچنګې زموږ ورور زموږ دغه پاکستاني را مخامخ که موږ ته خو ښکاره که موږ ته وښایه که نه. ماشاءالله زه کوم ځای وګورم زه چا ته وژاړم چا ته فریاد وکړم چا پسې لاړ شم زه هغه ایم این اې ته ویم هغه ایم پي ای ته ویم چې د الیکشن په ټیم کې مې دې دروازې ته ولاړ او زما نه ووټ والي او زه تا له ووټ درکړم زمین فروش انسانه نن زما دا بچنګي ورک دی. ګرو ته سلامونه ملګرو ټولو ملګرو ته پته ده چې زموږ یو مخبل وطن پاکستاني عبیدالله تقریبا په دویمه روژه ورک شوی دی او ویل کېږي دا چې پولیسواله د پولیسو په ورده کې چوت شوی دی خو هغه ادارې هغه پولیسو ادارې اوس دغه وینا کوي چې موږ د هغې نه خبرې او نه موږ ته څه معلومات شته. حالن کې د ورځې چوت شوی دی دی والد صاحب موږ سره ولاړ دی دی ورور موږ سره ولاړ دی دا یې د هغه ماشوم بچنګې دی چې د روژې په ورځ شوی دی او هغې د دې ماشوم د انجکشن د 29 ورځو نه دغه ورور لا پته دی نه د پولیسو 29 تاریخ باندې د ټولو له مخکې تاسو خپلې خبرې وکړئ حاجي صاحب چې دا عبید ستاسو زوی دی څه طریقه کار شوی کم ظلم زیاتې شروع دی په کم پراټ کې کله په یو الزام لګوي کله په بل الزام لګوي قسمه قسم پراټ الزام په هغه لګي حالان کې هغه یو مخبل وطن پاکستاني دی همیشه د پاکستان دپاره د پوج دپاره ادارو دپاره هغه په سوشل میډیا د دشمن سره ډېر غټ جنګ کړی دی. زموږ تر وړاندې موږ سلام کوو د عبیدالله غوندې مخبل وطن انسان ته خو څه داسې کسان دي چې د وردی نه غلط د وردی د استعمال نه غلطه پیدا لي او په هغه باندې دغه الزام دغه بلند لګوي چې دا یو غدار دی د دا کړي د دا کړي قسمه قسم حالان کې څه ثبوت چا سره هم نشته چې عبیدالله څه زیاتې کړي څه کړي کله پې د ګاډو الزام لګي کله وایي د دا کړي کله وایي دا کړي څه پروفس ایویډنس اوسه پورې مخې ته رانله. حکومت پاکستان نه موږ سوال کوو د کې پي پولیسو ته سوال کوو د کې پي د پولیسو یو نوم تللی وي دا مثالي پولیس دی نه غواړو چې دغه مثالي پولیس دا نوم بدنام کړي یو داسې وردی والا یو داسې کس چې د خپل ذاتي مفادو دپاره د خپل جیب دپاره هغه دغه اداره بدنامه کړي. موږ د دغه کس خلاف یو چې څوک د اداره بدنامول غواړي موږ اوس هم په فخر سره وایو چې د کې پي پولیس یو مثالي پولیس دی. خو افسوس په دې خبره راشي چې یو مخبل وطن سوشل ورکر غیب شي 29 ورځې وشوې د دې ماشوم بچنګي مخ هغه ونه لیدو 29 ورځو نه هغه ورک دی او تر اوسه پورې پولیس سیکشن نه علي. ډېره د افسوس خبره ده دا د مثالي پولیس په مخ یوه څپېړه ده چې یو مخبل وطن پاکستاني ورک دی او نه یې په یار کېږي هېڅ هم نه کېږي نه تفتیش کېږي نه څه معلومات کېږي. ښه بېغمه دغه ادارې پرتې دي. دی والد صاحب دی دا والد صاحب به در سره خبرې وکړو د هغې نه بعد در سره یو 2 منټه زه خبرې کول غواړم. جزاک الله. السلام علیکم زما ورمګویګانو څنګه یې تاسو ته پته ده چې زما زوی نوم عبدالله نوم دی عبیدالله نوم یې دی او د دې نه مخکې مطلب دا چې یو میاشت هغه په جیل کې هسې پیسه وخوړه نه شی ثبوت شو هېڅ پې ونه شو بلا پیسې مو لګېدې تکلیف مو وچلو د هغې نه وروسته بس خدای پاک نه بیا رازاد که راغې اوس مطلب په خپل کور کې ناست و نه مطلب موږ په هغه باندې اف آی آر شوی دی نه دلته څو سرکاري سړی راغلی چې د باندې زموږ یا ښه دي یا بد دي او بل په دغه موقع باندې څنګه چې دی ورو وفرمایل دغسې دا ماشوم نو بوتلې و ډاکټر د خور هم ورسره وه او ورځ به شپه نه وه د ورځې مطلب چې پولیس راغلي پولیسو ګاډی مو او اړیکې اوچت کړی دی بیا موږ راپورټ کړی دی د نن ورځې پورې مطلب چې پولیسو هېڅ ایکشن په دې خبره نه راغستی موږ ته هېڅ جواب نه دی راکړی که ورته موږ د ما د زوی ربر ورته څه نامچه غوښته او مې ویل چې یاره موږ ته لا ډېر نشته موږ به څه صاحب نه تپوس کوو نو مطلب موږ ته کله یو ښایي کله یوه اداره کله بله اداره پرون ورسره موږ ډي پي او صاحب سره مخامخ شو هغه ته مطلب دا خبره وویلې شوه چې بی مطلب دا خیر چې ته نشته نو موږ ته داسې اداره وښایه چې هغه سره چې موږ ته تپوس وکړو زموږ دغه موږ غریبانان خلک یو مطلب موږ څوک نور زموږ اواز خو څوک نه اوري نو الله در دا لپاره مطلب دا چې زموږ د عبیدالله بچی دی چې مطلب دا دی سره سود په کور کې غم د پریشاني دی کنه کوم تیریږي نه تیریږي یو مړی نشته مطلب دا چې غم دغه د ژړا خو د بچنګي خوشحالي ده نو بل خوا د عبید ژړا ده ژړا د مور یو کو خاندي په یو دوه کې میران کړي دا خلک څه به وایو خو عبیدالله څه کیسې څه داسې غلط حرکتې کړې وي څه ولا عدالت ته زما پاکستان د زما عدالت ته په هغې سزا ورکړه ته چې څومره سزا ورکړې موږ ته سزا منظوره ده موږ ته زموږ بچنګې زموږ ورور زموږ دغه پاکستاني را مخامخ که موږ ته خو ښکاره که موږ ته وښایه که نه
ماشاءالله زه کوم ځای وګورم زه چا ته وژاړم چا ته فریاد وکړم چا پسې لاړ شم زه هغه امنیت ته ویم هغه امپیای ته ویم چې د الیکشن په ټیم کې مې دې دروازې ته ولاړ او زما نه ووټ والي او زه تا له ووټ درکړم ضمیر فروش انسانه نن زما د بچنګي ورک دی زما د محب الوطن پاکستاني ورک دی زما د ورور ورک دی نن راشه زما تپوس پوښتنه وکړه که نه ته به کله راځې زه هغه صحافیانو ته هم ویم یوسف جان لالا تا ته هم ویم ترخان لالا تا ته هم ویم ته به هله دې کور ته راځې چې دې کور ته په کفن کې ملې راننوځي ته اوس ولې تپوس نه کوې د دې سړي اوس ولې پوښتنه نه کوې دا میک په ته هله چوتی چې کله په کفن کې دلته ملې راشي کله په تاڼه کې ودرېږي همیشه د خلکو د پسپیمو کې میکونه ورمنډی چې دا کړي نن راشه د عبید الله چې یو محب الوطن پاکستانی دی د دې پاکستان دپاره یې جنګ کړی دا د هغه ماشوم بچی دی دا وښایه دا ماشوم بچی د دې ماشوم بچي مخ دغه محب الوطن پاکستاني ونه لیدو دا څومره ظلم او زیاتی دی اخر د دې سزا میلاویږي دته چې دا یو د دې وطن سره دی پرچم سره دی دارو سره مینه کړې دا سزا دته میلاویږي دا خو د دې وطن او د دې پرچم سره تاسو د مینې کوونکو ته دا سزاګانې ورکوئ هغه هم یو وردی د وردی خاوند نو بیا زما وطن کې غدار ته ضرورت نشته بیا زما وطن کې د دشمن ضرورت نشته د راو د انډیا ضرورت نشته بیا زما وطن په خپله تباه کېږي او غر کېږي خو داسې ښایسته ګلونه او محب الوطن خلک ترې چوتېږي زه نن یوسف جان لالا ته هم ویم راشه ته به دې کور ته کله راځې ته به دې کور ته هله راځې ته به هغه کور ته ځې چې په کوم کور کې مړې او جړه او فریادي په دې کور کې قسم په خدای چې دا د روژې د دویمې نه واله دلته تشه جړه او فریاد او غم دی خوشحالي نشته د دې ماشوم خوشحالي په چا ورنصیب نه کړه خو دې خوا د ماشوم په خوشحالېږي نو هلته د زوی په غم د دې سپین ږیرې د سترګو ته وګورئ د ده د دې سپینې ږیرې خاطرو کې دا سړی کو څه جرم یې کړی سزا یې کړی مرګ یې کړی سمګلینګ یې کړی څه یې کړي څه ثبوت نشته څه ایویډنس نشته څه پروف نشته او دته دا سزا تاسو ورکوئ غریب روک دی پلار پریشانه مور پریشانه خور پریشانه ښځه پریشانه ورور پریشانه په کور کې د رزق شته خو رزق خوړونکي د چا زړه ته نه کېږي رزق والا نشته دا ظلم دی زیاتی دی د هر ظلم خلاف دا زمونږ یو سوشل ورکر دی موږ په ده هر قسمه دغه ته تیار یو په شپږ اوو ورځو کې عبیدالله کور ته رانلي روره هر څه ته موږ تیار یو موږ روب ته هم تیار یو انشاءالله زموږ چې کوم د سوشل میډیا ملګري دي ټول د خپل ملګري سوشل ورکر عبیدالله دپاره هر قسم قدم ته تیار دی د همیشه د پاکستان دپاره د پوج دپاره د ادارو دپاره سپورټ یې کړی د پرچم د دې خاورې سره یې وفاداري کړې دا سزا موږ نه منو په عبیدالله د اختر د څلورمې نه څلورمې پورې عبیدالله خپل کور ته خپل بچنګي خپل مور پلار له رانله ټولو ادارو ته ویم سوال درته کوم منت درته کوم موږ همیشه د پاکستان دپاره چغې وخلې د دشمن سره هم جنګونه کړي په سوشل میډیا موږ هر دشمن ته شکست ورکړی هر غټ نه غټ دشمن موږ راغورځولې چې په هغې کې زموږ سره عبیدالله شریک و هغه موږ سره ډېرې مرستې کړي د پاکستان د دشمن په راغورځېدو کې نن عبیدالله زموږ سره نشته ولې راپاسې د سوشل میډیا ځوانانو ټولو پاکستانو ته ویم سوال درته کوم نن یو اواز یو قدم یو انقلاب غوندې جوړ کړئ چې زموږ دا ورور خپل کور ته راشي دې سپین ګیري پلار سره میلاو شي دې ورور سره دې بچنګي سره په کور کې پریشاني ده نن د اختر شپه د آخري روژه ماتې دی هر سړی په خوشحالۍ کې دی څوک څپلی دي څوک کپړی دي څوک څه کوي څوک څه کوي د عبیدالله پلار سره خپلې اوښکې تویي قسم په خدای کو بل شی په دې کور کې تشې جړاګانې او فریادونه دي دلته لاس درته نیسم سوال درته کوم چې هر چا دا کار کړي ټیک ده دغه کله چې موږ د ډي اس پي عدنان صاحب سره ملاقات وکړو هغه موږ ته یقین دهاني راکړه هغه په موقع څه کاروایي شروع کړې او موږ د هغه شکرګزار یو خو دا 20-25 ورځې ولې دومره خاموشي و په دې باندې موږ نه پوهېږو بل د کې پي کې پولیس مثالي پولیس دی په دنیا منلي شوي په پاکستان نه په دنیا منلي شوي نن د کې پي کې پولیس هغه مثال څه شو دا یو مثال قایم کې عبیدالله د اختر د څلورمې پورې د خپل کور ته راورسوي خو هر چې کو چا غوا کړي سمې هر څه من خبر کې د دې پلار د دې اوښکو د دې سپینې ګیرې خاطرو کې دغه بچنګې دغه نادان چې په دې وطن باندې مین دی دا د هغه سزا ده د وطن سره مینه هغه ته سزا پرېوته قسمه قسم پروپیګنډې ورپسې کېږي الزامونه پرې لګي څومره په وطن مین خلک چې دا ټیم من ګوري د دې بابا او د دې ورور سره ملاتړ شي او انشاءالله عبیدالله به خدای دې خپل کور ته زر تر زر راولي زمونږ د خپل پولیس نه امید دی د کې پي پولیس مثالي پولیس دی زمونږ امید دی انشاءالله موږ فخر کوو په دوی تر مرګه به فخر کوو خو موږ ته دغه خپل رور دغه سوشل ورکر چې په وطن مین دی په قام مین دی په خاوره مین دی په پرچم مین دی په ادارو مین دی هغه ورور موږ ته خپل کور ته راولي په دې کور کې
میاشو شوه خنداګانې ورکړي د خنداګانې موږ ته واپس راکړي. څومره ملګري چې دا ویډیو ګوري دا ویډیو مخکې شیر کړي چې څومره هم شیر کولی شي څومره ملګري ګوري. سوال درته کوم خاص د عبید الله د خاطره شیر کړي. د اختر په څلورمه به موږ پریس کانفرنس کوو او که پریس کانفرنس نه د پېښور پریس کلب مخې ته به زموږ احتجاج د اختر په څلورمه ورځ زمون به احتجاج د عبید الله په کیس کې من ته عبید الله راکې موږ درته سوال کوو د پېښور پریس کلب مخې ته موږ په ودرولو مجبوره نه کړې. بیا به موږ ولاړ یو. زه ډي پي او عرفان صاحب ته خواست کوم په سوشل میډیا کمپین روان دی چې دې کې د هغه لاسوهنې دي خو د هغه لاسوهنې یې یو که نه ته زموږ ډي پي او د دې علاقې مشر یې ستا فرض جوړېږي ستا حق دی دا چې ته په دې کې ایکشن والې. نو سوال درته کوم ډي پي او صاحب کو داسې څه حرکت شوي هر څه شوي په دغه شیز ایکشن والا ریکویسټ درته کوو د یو پاکستاني په حیثیت ته زموږ مشر تا ته وایو نن ډېر په عاجزانه ډېر په مینه ډېر په ورورولۍ ډېر په مخلصۍ په دې ځای ولاړ یو. د دې سپین ږیرې دې ږیرې ته وګوره د دې اوښکو ته وګوره دې ماشوم بچنګي ته وګوره دا ماشوم بچنګي د پیدایش نه بعد پلار یې نشته غیب دی مور یې جاري خور یې جاري ښځه جاري بچي جاري ټول پریشانه دي. په څلورمه ورځ به د اختر د پریس کلب مخې ته احتجاج د خیره انشاءالله ریکارډي احتجاج به موږ چې کوم قدم هم چوت کړی بیا هم سر ته رسولی دی. شکر الحمدلله تیښتې والی نه په پاکستان چې څومره زمونږ سوشل ورکران کار کوي ټول مقبل وطن پاکستاني زمون سره دي زمونږ خپل منځ کې یو انشاءالله په دې موضوع به بحث وتی. طاهر لالا ته اوس هم سوال کوم د یو ورور په حیثیت یوسف جان لالا ته اوس هم یو سوال کوم د ورور په حیثیت طاهر خان لالا ته هغه عبید الله دی د چا په سر چې ته نن طاهر خان لالا یې د هغه عبید الله دی د چا په سر چې ته نن په لیمکوزرو کې ګرځې د هغه عبید الله دی د خدای مسلمان نن د ده په دې بچي رحم وکړه که نه ته په پنجاب کې ځې په پنجاب کې د غریب واښ چوتی په پنجاب کې ګریبدار سړی د جیل رازادی نن راشه د دې ماشوم د پلار رازاد که که نه نن ته ولې خاموشی نن تا ولې خاموشي اختیار کړې. یوسف جان لالا ته خو په مخه د غریب اواز شوتی د مسکین د دردېدلي اواز شوتی که نه دا دردېدلي بچې د ده مور دا سپین ږیرې پلار دا اوښکې د دې خاطرو که سوال درته کوم راشه کو ستاسې پیسې وي څه وي هغه دې موږ منو دلته د راتلو دې څه خرچه لګي هغه دې موږ منو. طاهرخانه تا ته هم ویم یوسف جانه تا ته هم ویم دې کور ته ځان را ورسوی د دې کور اواز جوړ شي د خدای او د دې جوړې خاطرو کې نور دا مشران قسم دې په ژړا ځان وژني باقي څومره چې دا ویډیو شیر کولی شي خاص د الله د رضا لپاره او جماعت ته ټیم لږ دی زمونږ چې څه په وس کې عبید الله دپاره زمونږ ځانونه قربان هغه همیشه په پاکستان په پرچم په ادارو ننګ کړی دی. ډېر کسان پروپیګنډې کوي او ډرامه جوړوي چې دا کار پوج کړو دا دې کړو دا دې کړی نه پوج دا کارونه کوي نه به پوج چېرته داسې کار وکړي موږ په خپل پوج فخر کوو هر چا چې دا کار کړی کې به پولیس ته سوال کوم منت کوم زاری کوم ریکویسټ کوم. په څلورمه ورځې پورې موږ ته دغه ورور رازاد کې د اختر شپې ورځې دي هر سړی خپلې بچو طرف ته زور کوي که څوک سرکاري روکر دی هم کور ته ځي بچو ته ځي دې پلار ته دغه خپل بچی راورسوي چې د اختر خوشحالي منو کړي روژه خو په اور کې تېره کړه په سور انګار کې دا بچنګي دې کور ته راورسوي. دوستانو زما ورور عبید الله قومتي صبري لغیر د خور مې دا وینا را چې یاره دا د عبید الله چې کوم دی کوشي ماشوم له سپیډر راغشته او دغه وخت کې خور مې وویل یاره ما دې ګاډي ته ویښه کتلی وي چې دا موږ ته ولاړ دی او دا ګاډی چې کوم دی نو یو کس یې به راکوشو په سپینو کپړو کې او د سپینو کپړو چې کوم دی نو هغه لږ راغی عبید الله سره لاس مې لوکړو بس وي ګاډي ته وخېجو وي ما ډېرې هلې ځلې او دغه شروع کړو چې موږ په ځان پوهېدو نو هغه یې اوښکې وو زه بیا لاړم بره صدق کمیټې ته ما چې کوم دی خلکو مې تحقیقات وکړو چې دوی دا ګاډی څه شي و پولیسو پوجو عوامو څه نو ما ته دغه ځای عوامو چې کوم دی نو ما ته وویل چې بی ګاډی چې کوم دی سرکاري و نمبر پلیټ یې ورته نو دې ماشوم د خاطره د عبید الله آواز جوړ شه دې ماشوم ته وګورئ سوال درته کوم د عبید الله آواز جوړ شه یو مقبل وطن پاکستاني دی سوال درته کوم خلکو ماته وی چې بی لکه څه ادارې مدارې نه وي به د پولیسو چې کوم دی په وردی کې 3 کسانو سورې وردی چولې وې او دغه یو د سپینو کپړو والا کس و به دې راغی اوچته یې کړم ما چې کوم دی نو د شپې په 11 بجې دلته کې روزنامچه راغه کړه د هغې نه پس تقریبا ته نن ورځې پورې چې کوم دی نو موږ کله یوه دروازه ټکو کله بله دروازه ټکو دې کې موږ آی جي صاحب له هم درخواست ورکړی تلي و پکې خو په خپل دغه باندې چې کوم دی منډې تړلی وو دې ډي پي او صاحب عرفان الله خان باندې موږ چې کوم دی اوم 405 جرګې وکړې
نو زما خو دا خواست دی چې که پرس زمونږ دا ورور څه ګناه وي پکې یا د چا نه ګاډي راوستي یا چې کوم دی نو چاته قتل یې کړي څه مجرم یي څه دهشتګر یي بیا خو چې دی کړي دی دا کړي نو بس راښکاره که عدالت ته پیش کړه چې څه سزا یې وي نو هغې لپاره موږ چې کوم دی نو تیار یو نو عبیدالله چې کوم دی تر نن ورځې پورې نه څه پته لګي دغه زموږ روژه وه او روژه زموږ داسې تېره شوې راځي به انشاءالله عبیدالله به خپل کور ته د خیره سره راځي زموږ په دغه خپلو ادارو موږ فخر کوو دا به انشاءالله موږ نه مایوسه کوي زموږ امید دی ډي پي او عرفان الله صاحب نه زموږ امید دی انشاءالله او به ښه کلکه کاروایي کوي زموږ دغه ورور به موږ ته انشاءالله راپوله کوي زموږ روژه ماته ولګي هر څه برابر شي خو جادان ټیم چې ټول ته پاسي راځي به انشاءالله عبیدالله به راځي د خیره سره انشاءالله خدای به زر راولي خپل کور ته به راځي د خیره سره هېڅ غم مه کوئ انشاءالله خدای به راولي موږ په دغه خپلو ادارو مشر فخر کوو خپل ګناه باندې پوهېږو چې زموږ څه ګناه راځي بس په دغه باندې څخه پوهېږو خو څوک زیاتیات کي خدای دې تباه و برباد کړي